نبی علیہ الصلوۃ والسلام له یو ځل یو سړی راغی، شکایت یې وکړو، یا رسول الله تاسو ته پته ده؟ وی د څه؟ وی ابو موسی یو نوی کار شروع کړی دی. وی څه کار یې شروع کړی؟ وی چې کله د ماسخوتن مونځ وشي نو دی د جومات مسجد نبوي شریف نه بهر کینی په صحن کې یا په هغه بهر ځای کې، او خلک ترې را چاپېره شي، دی ورته تلاوت شروع کړي. انو دغه شان ماسخوتن کوي، هر ماسخوتن د سړی شکایت له راغلی و. نبي علیه السلام وفرمیل وی ښه نو چې دی کله د تلاوت شروع کړي نو ما ته به وایې. سړی ډېر خوشحاله شو چې کار وشو، زما شکایت ځای ونیسلو، د ابو موسی خیر نشته جو. خو چې څنګه ماسخوتن هغه تلاوت شروع کړو، په دو راغی نبي علیه السلام ته یې عرض وکړو، یا رسول الله هغه کېناستو، وی خلک ورسره دي، وی او وی چې در باندې پوه نه شي، ښه زمانه څوک خبر نشي په دې مجمع کې. هله تیاره به وه، که ډیوه به وه، هغه به چېرته په هغه ځای کې وه چې ډېره هم ځای به او هغه وخت سره نه، اوس هم داسې وي لکه په پټو کې اوس تیارې وي. نبي علیه السلام هغه ته وی ته کش مه کوه، غلی یم. او محبوب صلی الله علیه وسلم په خپله باندې دا ټولو خلکو، هر څومره خلک چې وو د هغې شاته داسې لاړو پټ پټ، الله اکبر، او اخیره کې کېناستو په تیاره کې، او د ابو موسی اشعري هغه تلاوت اوري. الله اکبر. د صحابو د هره دانه قربان شم چې نبی علیه السلام یې اورېدلی هم دی او محبوب ورته غوږ هم ایښودی دی.